ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظیم. زما ډیر قابل قدر قابل احترام مشرانو کشرانو او پکور کې ناستو پرد نشینو خويندو میندو کم آیت مبارک چې ما ستاسو وړاندې تلاوت کو دې آیت کریمه کې رب ذوالجلال د توبې وستلو او دارنګې د صفای کولو تذکرہ کوي. کم خلق چې توبه وباسي کم خلق چې ځان صفا ساتي دا الله تعالی ته خوښ او نږدې خلق دي. د دې د وجنه هر وخت انسان لپکار دی چې توبه وباسي. وجه دا ده چې کېدی شي د انسان لا مرګ راشي ځکه د مرګ هیڅ کله هیڅ چاته پته نه لګي نو کېدی شي د بنده لا مرګ راشي نو که دسه ګناهونه کړي دي دسه خطاګانې او تقصیرات کړي دي اسنه بغیر د توبې دنیا نه رخصت شي د خپل یو عمل بده بیا حساب ورکي دی به بیا جواب ورکي. نو هر وخت توبه او هر وخت د الله نه معافي غوښتل پکار دي. او دویم دا چې انسان هر وخت صفاوي ځان صفا سوترا وساتي. چې انسان صفا سوتروي د الله خوښوي که صفا سوتره نوي د صفای خیال نه ساتي د الله ناخوښ دی شیطان ته ډیر محبوب ګرځي او د مرګ څه پته نه لګي چې انسان په داسې حالت کې مري چې ناپاک وي د الله د رحمت فرشته ورل ناراضي کرکته کوي. نو یو خدا چې د مرګ مونږ ته پته نه لګي نو هر وخت توبه وستل پکار دي. دویم دا چې هر وخت ځان صفا سوترا ساتل پکار دي. نو د صفای په عنوان باندې خبره به وکړو چې هر یو مسلمان بنده دروازه کم از کم 15 ځله د 5 منځونو تیاری په نیت باندې چاردام کوي او په دې چاردام باندې الله تعالی د دنه ټول صغیره گناهونه ختمي. چې کله بنده چاردام کوي نو کم اندام چې په اوبو باندې لون شو د قیامت په ورځ به په دغه اندام کې رڼا چمک او دمک او روحانتیا وی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د امت تذکرہ کولا وای د قیامت په ورځ باندې بشپک شلې صفونه وی. دا تمام پیغمبران او داغوی ټول امتونه دا برا یوځای شي او حضور علیہ السلام فرمایل زما امت بمرا یوځای شي او دا ټول امتونه په صفونو کې اودري نو د دینه با 120 صفونه جوړ شي. وای په دغه وخت کې زما امت به دومره ډیر وي چې دا ټول پیغمبرانو داغي امتونه به را یوځای شي او زما امتم یوځای شي او صفونه ته 120 جوړ شو نو په دې کې سلويخ د ټولو پیغمبرانو په شریکا امتونه دي او اتیا صفونه به پکې صرف زما امتیان وي. نبی حضور علیہ السلام نه صحابه کرام تپوسو کو د الله محبوب استا امتیان به ډیر زیاتی د ټولو پیغمبرانو د امتونو نه زیات امت ستا دی. د قیامت پر ورځ باندې به ټول را مخامخ شوي یوځای شوي نو ته به پس پیژنې. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وتو فرمایل د چاردام پنخو به پیژنم
چې کوم امتیانو او دس چاردام کو او په کوم اندام باندې اوبو لګېدلی دی او اندام لوند شوی دی دغه اندام به د سپینو زرو په رنګ کې رڼا کوي چمک به وخي د چاندې په رنګ روښانه رڼا به وي تاسو کتلی دي د شپې څوارلسمه شپې سپوږمۍ وګورئ ټول اسمان یې روښانه کړي ټوله دنیا رڼا رڼا کړي نو دا یوه سپوږمۍ ده د حضور علیه السلام ټول امتیان د هغې د چاردام نښې به دغه شان ځلیږي پیغمبر علیه السلام فرمایي زه به په دې نښو باندې پیژنم نو بعضې صحابه کرامو به وی چې زما رڼا لږه زیاته شي نه چې چاردام به کو نو د سنګل نه به لږې اوبه برم ورسولې او تر د ګیټو پورې خپې به وینځلې نو د ګیټو نه به لږې برم اوبه راورسولې ځان به ډېر لمداو چې زما چمک او رڼا ډېرې چې پیغمبر علیه السلام مام او پیژني او ومې ویني چې دا امتي پکې ډېر چمکدار او رڼادار دی نو زمونږ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دی له الله ډېر لوی فهم او پویه ورکړې وه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي وي چې چا بنده د کلمې د چاردام په شورو کې بسم الله الرحمن الرحیم وی داسې شوا لکه چې دی بنده د چاردام په ځای پوره بدن لون کو غسل او کو دی مانځتا دا حدیث مبارک دی حضور فرمایي چې یو بنده چاردام په شورو کې بسم الله الرحمن الرحیم وی داسې شوا لکه چې د باقاعده غسل او کو دی مانځه د پاره نو چې چا غسل وکړو نو د هغه خو به ټول بدن رڼا رڼا وي نو اوس د چاردام لاسونه وینځل د سنګلو نه بره ضروري نه دي خپې د ګیټو نه را په بره وینځل او لمدول ضروري نه شو بس د چاردام په شورو کې بسم الله ووایه نو داسې شوه چې ټول بدن دې ووینځه نو ستا رڼا به د ټول بدن نه خیږي ټول بدن به د رڼادار روښانه منور وی نو د قیامت پر ورځ به ستا رڼا زیاتې حضور به پتا نظر پریوزي نو دې نه معلومه شوه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې تاسو د چاردام په شورو کې بسم الله خامخا وایه دې سره بس تاسو ثوابونه او د قیامت په ورځ باندې رڼا زیاتېږي نو حضور علیه الصلاۃ والسلام به امتیان په دې رڼا باندې پیژني نو عرض می کوس تاسو خدمت کې چې مونږ او تاسو چاردام کو 15 وخت 15 مونږونو ته کو نو په مونږ باندې به هیڅ قسم خیره پاتې نشي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارک کې مثال ذکر کړی دی هغه بنده چې 15 وخت مانځل زی او د کور مخې ته یې سیند وي یو دریاب بیگی یو نیر بیگی اوبه بیگی او دی د هغه اوبو نه دی بل غاړه اوړي مانځل جمعات ته ځان رسي او 15 وخت دی لمدیږي په دغه نیر کې نو په د بدن باندې بس خیری پاتې شنو صحابه وی نه نو حضور علیه السلام فرمایل چې 15 وخت مونځونه وکړل پابندۍ سره داسې به د دوی د بدن نه ګناهونه رجیږي په دوی باندې به هم څه ګناه پاتې نشي نو موږ او تاسو د مونځ دپاره چاردام کوو په دې چاردام باندې زمونږ ستاسو ټولو ګناهونه پریوزي رجیږي ختمیږي مټاویږي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه الله تعالی ډېره لویه پویا او کشف مقام او درجه پټ رازونه به الله ښکارا کول نو امام صاحب چې بکله جمعات کې تشریف فرماونو خلق براتل چاردامونه به کول مونږ ته به ځانونه تیارول نو اکثر خلکو ته به قتل د چاردام اوبو سره به ګناهونه رجیدل نو چې کم اندام به کم ګناه کړو اب امام صاحب ته الله خولا
نو چا چې به بد نظری کړی و نو چې مخ به وینځو نو د سترګو چې کومه ګناه و نو هغه به ورجېده اوبو سره به لو شوه چا به په لاس ګناه چا په خپو ګناه نو چې یو اندام به وینځو د هغه اندام به څو ګناه وه هغه لو کېده دغې اوبو سره امام صاحب بیا خلکو ته هغه نصیحت کوه لکه ته دا کار کې دا مه کوه توبه وباسه یو وخت ځان ته خیال شو وي دا خو خبره نه ده چې ما ته د خلکو عیبونه ښکاري نو الله نه سوال وکړي یا الله دا د کشف ملکه دا ما نه حق واکه ما ته دا مه ښایه اسې نه زما په زړه کې څوک داسې په نظر راشي چې ما ته سپک ښکاره شي چې دا خو ډېر بد عمله دی چې ته تکبر راکې پیدا نه شي نو معلومه دا شو چې کم بنده چاردام کوي نو د دنه هر یو اندام چې کوم ګناه کړي هغه ته چاردام سره دغه اوبو باندې لو کیږي د صفا کیږي او دا رنګ د جمعې پر ورځ او د اخترونو پر ورځو غسل کول یا یو بنده د سفر نه راغی یا یو بنده حج عمره لاړ او زی احرام صادر تاوي نو په داسې حالاتو کې غسل کول دا مسنون دی یعنی سنت طریقه د ثواب په ملاويږي او چې کله بنده ته د سنت طریقې غسل حکم وشو مثلا د جمعې ورځ ده او دې بنده د ثواب په نیت باندې غسل وکړ د الله ټول رحمتونه په د نازلېږي او کله کله داسې چې دا غسل دا په دوه قسمه وي یو غسل سنت طریقه ده او یو غسل فرض وي نو د جمعې په ورځ د جمعې مانځه ته تیاری کول د اخترونو په ورځو باندې اخترونو منځونو ته ځان تیارولو په نیت غسل دا سنت طریقه وي د احرام تاوولو نه مخکې چې کم غسل دی دا سنت طریقه ده فرض یا واجب نه دی او دویم قسم د غسل هغه فرض دی د دې ضرورت نارینه او تم راتلی شي زنانه او تم راتلی شي که سنت غسل پاتې شو نه دا بنده په گناهګار نه دی د ترک سنت به صرف وبالی په نور کدی منس کوي تلاوت کوي نفلونه کوي حج او عمره کوي نو هغه کیږي خو که یو بنده په حالت د ناپاکۍ او جنابت کې دی یعنی د باندې غسل فرض دی نه دی به اوس اول طهارت او پاکیزگی حاصلوي ځان به مکمل صفا کوي باقاعده غسل به کوي نو بیا به د منس کیږي د به نفلونه تلاوت دا به جایز وي نو په حالت د ناپاکۍ کې انسان به وخت نه تیری ځکه چې کله یو بنده ناپاک وي په دې بنده باندې د الله د رحمت صادر راخوریږي نه ناپاک انسان دی الله تعالی ته خوښ نه دی دی د الله نه لري دی یو خو هغه چې بنده ته د غسل ضرورت پیښ شو د وکتل نو لا ماسخوتن یا شپه د نیمه نو د سار مانځه پورې که دی خوب کول غواړي نو د ته اجازت دی خو بهتره بیام نه ده ځان فوري طور صفا کول او طهارت حاصلول دا ډیر زیات مبارک دی دا ډیر افضل دی نور که دغه موقع راغله چې یو بنده ته د شپې نه د غسل ضرورت پیښ شو او دی وی چې خیر دی لږ خوب راغلی آرام پکې کوم سحر اذانونو ټیم کې به پاسم نو مونځ به م رانه قضا نشي نو داسې خوب کول د دپاره جایز دی خو بهتر نه دی بهرحال دا بهتر نه دی افضل دا ده چې کله د غسل ضرورت شو چې هم هغه وخت کې انسان طهارت حاصل کی وجه دا ده چې د انسان خو د مرګ اړو پته نه لګي که دله مرګ راغی نو دی خو ناپاکه دی هغه غسل کم چې په خپل لاس کولو اخو د اونک دا خو د بل په لاس دته غسل ملاویږي
دې ځکه دا مسله ازده کې یو بنده چې په حالت د جنابت او ناپاکۍ کې دی دل غسل پکارو چې د غسل کړیو دا فرض وو خو غسل یې ونه کړ لږ تاخیر پکې شو د مرګ اړو پته نه لګېده ناګانه دی وفات شو نو د وفات نه بعد دا ډنډوره غول چې د باندې غسل فرض وو دا ضروري نه ده او دل یو غسل آخري کافر کم چې د جنازې نه مخکې د کفن نه مخکې ورکوي دا سه نه چې یو غسل د جنابت نه د پاکي او یو د کفن نه د مخکې لامبولو غسل دو غسلونه نشتا د پاره یو غسل کافری که په خپل کړو او کنه په تخته باندې د مرګ پس ول ور کوي بس دغه یو غسل د پاره کافی دی خو په خپل لاس کم غسل او ډیر افضلو اخو د نه پاتې شو دی وفات شو د بعض خلکو دا خیال چې یو بنده دی په حالت د جنابت کې دی ناپاک دی او ته د غسل ضرورت دی او دی وفات شو نو دی کافر مړ شو نو دا دروغ وای دا خلک په دې باندې څوک کافر کیږي نه او بهر حال غسل کول چې کله فرض وي نو بیا پکې تاخير نقصان دی بیا پکې رستو کېږم غسل وکا د الله ټول رحمتونه بتا ته متوجي شي دغه وخت کې الله تعالی د فرشتو وړاندې فخر کوي پتا باندې وي او ګور زما بندتا د غسل ضرورت شنو نه ګرمه او نه یخنه لحاظ کوي بس غسل کوي نو پد باندې فخر الله تعالی کوي او د رحمت صادر پر اخور شي الله پر رحمتونه نازلای نو په ناپاکه کې وخت رول ندی پکار چې کله بنده په ناپاکه کې وخت ری د ته ډیر لوی نقصان او د قبر عذاب متوقع وي په دنیا کې بے برکتی وي یو روایت کې دی کتاب کې مومنن دا مسله کتله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کم خلق په لار کوسه کې غند غرزي خزل غرزي پاغوي د لعنت د الله تعالی وی دا څومره خطرناک خیره او د چا په زبان مبارک د خپل پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زبان مبارک خیره د لعنت راغله وې څوک چې په لار کوسه کې غند او ډیران غرزي او لار غند کوي د الله تعالی لعنت دی وی په دا ډیره خطرناک خبره نه چې یو بنده په خپل ځان د ډیران اساس خو خیرن ساتي په د بسمره به برکتی نازلېږي د الله د رحمتونو نه بسمره لري کیږي د دې وجنا ځان کور دغه شان لار کوسا مکمل صفا ساتل پکاري بهرحال دغه زمون عنوان نه دی عنوان دا دی چې بنده د غسل ضرورت شونه دی به غسل کوي جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه یو واقعا لیکل دا و یو سړی وفات شو مړ شو د کلی خلق رالل خدمت ورلوکو دله باقاعده په تخته باندې غسل ورکو بیا وته کفن واغستو بیا جنازو چ تکړه جنازګاه ته لاړل او سکه د کلی خلق خادمان تلی دی غوی ورلا قبرم کنستره وی چې کم وخت دی دغه قبر ته ورخته کاونه وی یو عجیب الخلقت یو ناشنا شان زناور پکیو خطرناک نو دوی ډیر کوشش کو چې پکانه یا په لوټه باندې هغه زناور اولی چې دا لحد وتخالی شي وی لحد دغه زناور کلک نیولې وی چې دې زنه نزي په دې ځای کې پروت دی دې خلکو په خپلم یره محسوسولن نوري وسره سکول نشو خواله ورتلی خو نشو نو چاته وی چې هر کا آسان نو بل قبر او کنه وی چې بل قبر یو کنه دا غي لحد جوړ شو سړی تیرا وتل او دا مړی چې څنګه ورخته کو وی کتل اغا زناور دی کې اوس راخکار شو دوی بیا دا غي زناور د شړلو کوشش کو هغه ته نه ته وی دا غشان دریم قبر مو کنه سلورم قبر چو کنه است شو باغی لحد کې دغه خطرناک شکل والا زناورو زخريلو
نو د دغه علاقې ټول خلک تنګ رالل چې دا خو درې قبرونه مو کنستل دا څلورم دی په دې کې نو څه وکړو موږ به بل کار نی بس همدله به قبرونه کنو. نو خلکو مشوره په دې راغله چې بس همدغه لحد کې که ارس دي ور ویچوی. خلک ته یېرېدل د بره نه یې ور غورځولې دی خاورې پې ور اړولي دي سلې پې جوړ شوی دی. نو بعضې خلکو دا تجسس و چې یاره ده کې به داسې څه عملو چې د هغې په وجه د قبر کې دا اجدها او دا خطرناک مخلوق مخې له راغی. وی ښځې له رالل د ښځې نه تپوس کوي دا خاوند د څه عملو چې قبرونو کې داسې خطرناک څیزونه ورته. وی دې ښځې ورته وی چې نور پکې یو خبر همداسې نه وه چې هغې په وجه سزا میلو شي او صرف یو خرابي پکې وه ما به ډېر منې کو خو ده به نه منل. دته به د غسل ضرورت و دی به په ناپاکۍ کې ګرځېده غسل به نه کو پروا به هم نه وه. نو جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه فرمایي چې آخر انجام د بنده خراب وي چې د غسل ضرورت ورته شته او دی بیا هم ناپاکۍ کې ګرځي او د غسل پروا نه کوي ځان نه پاکوي د انجام ډېر خطرناک دی. نو معلومه شوه چې کله د غسل ضرورت راغی نو بیا به لیټ کېنا او غسل بیا په صحیح طریقه باندې کول پکار دی. که نارینه که زنانه وي د غسل صحیح طریقه داره چې اول بنده استنجا وکي ځان مکمل صفا ووینځي د هغې نه بعد بیا لاسونه ووینځي د هغې نه بعد په بدن که چرته پلیتي وي نو هغه پلیتي ووینځي د هغې نه بعد بیا باقاعده چارهدام به کوي د هغې نه بعد بیا د اوبو راړولو طریقه به دا وي چې اول به 3 ځله سر ووینځي مکمل د هغې نه بعد په ښي طرف باندې اوبه واچوي بیا په ګس طرف باندې اوبه واچوي مخې ته او شاته مکمل بدن یو ځل لون شو اوس د صابون یا لاس په خپل بدن باندې وګرځي چې چته سو اوچ ځای رانه پاتې نشي. نو د هغې نه بعد دی بیا په ښۍ اوږه او په ګس اوږه اوبه راواړئ اول په ښي طرف بیا په ګس طرف مخکې وروستو دواړو طرفو ته. د دې نه بعد دی بیا ښه تسلي وکړي په بدن د لاس یا صابون وګرځئ چې د ده یقین راشي چې زما ټول بدن ته اوبه رسېدلي دي. اوس په 3م ځل دی بیا په ښي طرف اوبه راواړئ بیا دی په ګس طرف مخکې وروستو دواړو طرفو ته اوبه راواړئ. دا یو طریقه شوه. او د سر د وینځلو ما تاسو ته وي چې اول د 3 وارې سر وینځي نو دا یو طریقه ده او دویمه طریقه داره چې اول د سر یو ځل مکمل ووینځي د هغې نه بعد د ښۍ اوږه باندې اوبه راواړئ بیا په ګس اوږه نو دا ټول بدن یو ځل لون شو بیا د سر لون کی او بیا په ښۍ اوږه او بیا په ګس اوږه باندې نو دا 2 ځله ټول بدن لمدول شو بیا په 3م ځل د په سر باندې اوبه راواړئ بیا په ښۍ اوږه او بیا په ګس اوږه نو 3 ځله دا بدن ټول لون شو. او یاد به ساتي چې دی به صابون یا لاس خامخا په بدن ګرځئ چې د ده بدن کې چرته اوچ ځای پاتې نشي. چارهدام طریقه څنګه ده نو خوله کې به اوبه واچئ 3 ځله او اوبه به واړئ راواړئ په خوله کې چې ټوله خوله مکمل لمده شي. بیا پوزه کې اوبه واچئ دا پوزه کې چې کوم ځای پورې نرمي ده دقه نرمۍ پورې اوبه به خامخا دی رسئ. نو دا د غسل 2 فرض ادا شو خوله کې اوبه پوزه کې اوبه اچول وشو. اوس ټول بدن 3 ځله لمدول دي یو ځل لمدول فرض دی او 3 ځله سنت طریقه ده. او دی به باقاعده د غسل نه مخکې چارهدام کې اکثر نارینه یا زنانه خطا کېږي غلط فهمۍ کې مبتلا دي هغې وی چې غسل وکړي د هغې نه وروستو به بیا چارهدام کوي نو نه بس اول چارهدام دی کړی دی هغه کافي دی وروستو چارهدام نشته. او که چا خوله کې پوزه کې اوبه واچولې او نور باقاعده چارهدام یې ونه کو په ځان یې اوبه راواړولې ویې لمبل نو اوس اخر کې دی وی چې ما خو په شورو کې چارهدام نو کړی اخر کې به وکم نو نه اخر کې چارهدام نه بس چې دا غسل وکړه بس دی کې چارهدام خود به خود ادا شو خو خلافي سنت کار دی وکړه ثواب نه محروم پاتې نور د غسل شوی دی دوباره غسل راګرځول نشته. او هغه نارینه چې په لاس باندې ګوتمه اچي ګوتې ته
یا هغه زنانه چې ګوتمې اچي یا هغه زنانه چې پوزه کې سورې د میخه کې اچي غوږونو کې سوري دی واله اچي نو دا نارینه زنانه نارینه خو ګوتمه په لاس نه نو دی به دا ګوتمه یا د غسل په وخت کې وباسي او یا که وباسي نه نو د اوبو ته به نیولي او ګوته کې دا ګوتمه به خوځوي تاوی را تاوی به چې د دې لاندې ځای اوچ پاتې نشي او زنانه پوزه کې میخه کې دی نو په هر چاردام کې میخه کې دغه سوري ته به اوبه رسوي دا ځای به لمدی او غوږونو کې والی دي نو په چاردام کې غوږونه لمدول ضروری نه دي خو په غسل کې ټول بدن لمدول ضروری دي نو د غسل په دوران کې میخه کې او دارنګې د غوږونو والی دا به خوځی چې دې ته اوبه خامخا ورورسي که دې ته اوبه لا نړی نو غسل بیا نیمګړی دی مونځ کوونو نه کېږي دا غسل پوره نه دی نو نارینه به ګوتما په لاس اچولې اب خوځي که یو سړی دی هغه په لاس غړی دا او هغه غړی اوبه ناخلی نو دی وی چې زه خیر زه پکې غسل کوم چاردام کوم نو دا غړی به خوځي چې د دې لاندې اوبه ورسي ګوتما به خوځي چې د دې لاندې اوبه ورسي زنانه میخه کې یا والی چولی دی نو که غسل کوي یا چاردام نو دا به خوځي چې دې لاندې اوبه ورسي که اوبه نه رسېدی نو بیا غسل نه دی شوی د دې په وجه باندې د دې خبرو ډیر خیال ساتل پکاري بیا غسل به په کومه طریقه کو نو اکثر خلک د دې مسلې نه ندي خبر بغیر د کپړو چې دی غسل کوي نو د قبلې ته مخ یا شا چرانه شي دا ګناه ده د غسل په دوران کې قبلې ته بے حجابه مخکې بمنا شاکه بمنا په داسې سمت او په داسې طریقه به ودرېږي چې سا قبلې ته مخه یا شا رانشي دا ګناه ده که ته مجبورې نو بیا هم ګناه ده او بیا د نارینو زنانو دپاره د غسل په دوران کې دا مسله ده چې په باتروم کې خبرې به نه کې اکثر د بار نه څوک اواز ورکړي نو دی ورسره خبرې کوي نو دا خبرې ښه نه دي دا مکروه دی او بیا د نارینو زنانو د پاره غسل مسنون او افضل طریقه دا ده چې دی باقاعده پورا په پرده کې وي او بیا په ناسته باندې غسل وکړي نو دا ډیر زیات د پردې اهتمام دی ډیر د پردې طریقه دا چې دی په ناسته غسل وکړي کوم مشکلات ورته په ناسته ورته ګرانه وي خیر دی په ولاړم جایز دی ګناه پکې نشتا خو ډیر د پردې اهتمام چې کینو افضل غسل دا پناسته دی هغه که سړی وي او که ښځه وي پناسته په سټول څوکۍ وغیره باندې کینی او غسل وکړي نو دا ډیر افضل دی د ولاړې د غسل نه نور په ولاړه چا غسل وکړو نو اوشو او ثواب هم پې اوشو ګناهګار هم نه دی خو افضل او غیر افضل اولا او غیر اولا خبره کو چې اولا دا دی چې دی په ناسته باندې غسل وکي دا ډیر د ثواب خبره او ډیره پرده پدې کې ده او بیا د دې نه ځان دین وروستو ځان اوچول په تولیه باندې پکار دی ځکه کپړې نری وي اکثر دا بدن کپړې سره ولګي لوند وي نو بیا بدن ښکاریږي نو د دې په وجه تولیه استعمال پکار دی نو چې کله د غسل ضرورت شو نو په دغه کومه طریقه ما وښودله په دې طریقه غسل کول فوري طور پکار تاخیر به پکې نه کې یو بنده وی چې خیر دې زما د دنیا کارونه دي دکانداری دا یا ډیوټي لزما یا دکانداري لزما یا سود سودا لزما غسل برستو کم نو دا اسې ګرځیدل پکې دا ګناه ده دا ناجیز دي یو روایت کې راغلی دی وی دا ځمکه الله تعالی ته وی چې یا الله دا ناپاکه بنده زما د پاسه ګرځي غسل نه کوي ما ته اجازه تو که چې زه په اوچو مودې ځان کې دن نه کوم دې مردار کم الله تعالی اجازت نه کوي وی بیا د اسمانونه الله ته وی چې پروردگار اجازت راتاو که چې دا کم ناپاکه بنده د غسل ضرورت ته غسل نه کوي ما ته اجازه تو که چې زه په راپروزم او دې مردار کم غیر چا پیر غرونه الله نه اجازت غواړي ما ته اجازت وکړه چې مونږ په یوځای شو او دې د لسټ وټ کو الله تعالی وی زما منده د خیر د انتظار کوم د تب احساس او شي توبه بو باسي بیا بداسه نه کوي نو په داسې وخت کې ګور ازمکه اسمانو غیر چا پیر غرونه دا ستاده تبه سوچ کوي پتا به رحمت د کم ځای نازل شي نو په ناپاکه حالت کې ګرځیدل بالکل ندی پکار
او اکثر زنانه داسې کوي چې کله دوی ته د طهارت پته ولګي چې زما مکمل صفایي او طهارت ما ته حاصل شو، نو دا بیا یو ورځ دوه یا یو ګنټه دوه ایساریږي وي، خیر دی لږ د احتیاط دپاره لږ نورم غسل رستو کوم. نه داسې به زنانه نه کوي، نه به نارینه تاخیر په غسل کې کوي او نه به زنانه تاخیر په فرض غسل کې کوي، بالکل به نه کوي. ګنې دا ډیر لوی نقصان دی. یو کتاب لیکلی دی وای په مکه معظمه کې د حج سیزنو او سیلاب راغې، باران دومره زیات شو چې سیلابي شکل اختیار کو او هغه سیلابي شکل چې کم قبرستان او هغه قبرونه کېناستل، نو یو قبر پکې کېناست او هغه کولاو شو. نو دغه حاجیان چې کم راغلي و د مختلفو ملکونو نه هغه حاجیانو وی چې را بشو او بګورو دلته به مختلف بزرگانو قبرونه وي، د هغوی دیدار به په مړوني وشي، زیارت به وکړو. نو د مکې معظمې یو بزرګو دغه قبر لراغلل، وی چې وی قتل په هغه قبر کې بزرگ نوم پروتو او یو پیغله جینې پکې کفن اغوسته پرتاوه. وی دغه ځای خلکو حیرانو چې دا خو دې کې مونږ په خپلو لاسو د مکې چې کم بزرگ سړیو اخښ کړو، دونه بزرګو چې خلکو بوته د مکې زبرګ وی یا هم پکې خښ کړی، نو اوس پکې هغه نشته قبر، خو زمونږ د سترګو وړاندې دی بند شوی دی هغه پسې. نو دا جینې پکې د کم ځای نه راله. نه د فرانس نه یو حاجي حج له راغلی و، هغه چې وکتل نو هغه دا جینې وپېژنده چې دا خو زمونږ په فرانس کې ګاونډی ده. وی د سعودي حکامو یو وفد مقرر کو، دی حاجی ته وی د فرانس حاجی ته وی ته لاړ شه، دا وفد مرګریم ځان سره بوزا، او د فرانس هغه جینې معلومه که چې دا واقعي هغه د کنه هغه الته فرانس کې جمع دی ده. نو چې تللی دی فرانس کې د دغې جینۍ کور له د دې د مور او پلار نه تپوس کړی نو هغوی ورته وایي چې خو مړه شوې ده، وایي کوم ځای هم دفن کړی ده، وایي د عیسایانو چې کم قبرستان دی هلته هم دفن کړی ده. وی راځي هغه قبر یې ګورو، قبر یې کولاو که چې وی کتل په هغې کې د مکې زبرګ پروتو. خلک حیران دي چې د مکې زبرګ د مکې په قبر کې پرکارو او د فرانس عیسائی جنې د فرانس په قبرستان کې د عیسایانو مقبره کې پکاروا. د مکې زبرګ د عیسایانو قبرستان کې څه کوي او د فرانس عیسائی جنې د مسلمانانو قبرستان مکې ته څنګه تللی ده؟ عجیبه معامله ده. نو د دغه ځای نه وفد بیا راغلی دی او د جینۍ د دې کور مشرانو پلار او مور نه تپوس کړی لور کې هم څه داسې عمل و. وایي دا پټه مسلمانه شوې وایي موږ ته نو خبر اخر کې وصیت وکړه چې زه مسلمان یم او زه مړه شم نو ما به دغه شان د اسلام مطابق قبر او کفن او دفن به کوې. نو وایي موږ هم دغه د عیسایانو قبرستان کې خښه کړې ده، خو اوس ته خبر نه وي چې دا قبر نه مکې ته څنګه تللی او د مکې زبرګ د فرانس ته څنګه قبر ته راغلی. وایي دا خلک تللی دي او وایي دوی مکه معظمه کې د دغې بزرګ اهلیت تلاش کوله. د ده ښځې پیدا کړه، هغې نه تپوس وکړه چې دا زبرګ د مکې فرانس کې د عیسایانو قبرستان کې قبر کې پروت دی، دا څه معامله ده؟ دې ښځې ورته وی چې یاره دا خو ډېر نیک سړی و، نور خو هر چا ته پته وه چې بزرګ دی، د یخنۍ موسم به د غسل ضرورت به ونه وي. ده به وی چې د عیسایانو دا دین ډېر ښه دین دی، غسل ضرورت هم شي نو غسل پکې نی. د عیسایانو دین څه ښه دین دی، غسل پکې نشته، لمبل پکې نی. نو د مړوني نه پس الله تعالی د ورته ښه دین ویلی، نو الله تعالی په مړوني د عیسایانو مقبرې ته رسولی دی. د جینۍ د مور پلار نه تپوس کې هغې وی چې دا خو مسلمانه شوې ده، د دې د وجې د عیسایانو قبرستان یې نو خوښ، نو الله مکې معظمې ته رسولې ده. نو د دې نه معلومه شوه چې غسل کله ضرورت شو نو بیا پکې تاخیر کول دا مناسب عمل نه دی. په دې خبرو د الله تعالی مونږ تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.